دیوبند دیم هر باطل سر جنگی گمازا دا دلیل میدان کی کلا رستو کی گمازا دیوبند کریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. صدق الله العظیم. وګو عزتمند اوریدونکو، د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دا زمونږ 10 نمبر کلیپ دی. دې کلیپ کې هغه د مبتدعینو یو اعتراض هغه ذکر کو، چونکې نن سبا هغه ورځې هغه د تبلیغي حضراتو د اجتماع دي. پرون تبلیغي حضرات هغه اجتماع لتلی دي، نو مبتدعین هغوی ته چې نور څه دلایل هغه میلاو نه شو، هغوی ته پته ولګېده چې زمونږ نور شبهات هغه کارګر نشو، هغې کار ونه کو. نو دا یو شبهه یې ځان دپاره هغه جوړه کړله، دا یې هم د ځان دپاره هغه یو دلیل جوړ کو. وایي مونږ هغه جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم ځکه مناوهو، وایي تاسو چې دی نه هغه د تبلیغي حضرات چې کوم اجتماع د 3 ورځې دا چې تاسو کوئ، تاسو چې دی نه هغه د بخاري شریف ختم کوئ، تاسو چې دی نه هغه پلانکې کار کوئ، پلانکې کار کوئ، لہذا چې ستاسو دا جایز دي نو زمونږ دا به هغه هم جایز دي. داسې یو دلیل هغه شبهه یې ځان له جوړه کړي. د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې مونږ هغه دا امور تقسیمو په دوو باندې، یو هغه تعین شرعي، یو تعین عرفي. د دې ته مونږ په دې الفاظو سره تعبیر کوو. وروسته چې دی نه هغه زه د دې اوس تفصیل هغه ذکر کوم. تعین عرفي هغې ته ویلی شي چې په عام عرف کې انتظامي امورو کې هغه د یو کار چې دی نه هغه په عرف کې هغه د یو خبرې تعین وشي، د یو ټایم تعین وشي. مثلا دلته د اجتماع هغه تعین وشو، دغه اجتماع چې دی نه هغه به په پلانکي تاریخ باندې وي او دومره ورځې به وي. که دا تعین نه وی شوی نو بیا چاته پته نه لګېده چې اجتماع به کله او څومره به وي. نو دا د دې لپاره صرف کوي چې خلک دغه ورځې ته هغه راجمع شي او دومره ورځې خلکو ته پته ولګي. نو دا یو انتظامي امر دی، نو دا جدا خبره ده. یو دی تعین شرعي چې شریعت د هغې تعین وکړي چې واقعي دا تعین د ورځې د دې شریعت کړی د دومره ورځې یا پلانکۍ ورځ باندې دا کار به کیږي، شریعت د هغې تعین کړی. نو دیو چې کوم هغه میلاد کوي دی په تعین شرعي سره کوي او مونږ یې کوو په تعین عرفي سره، مونږ انتظامي امر ګڼو. دی څنګه په تعین شرعي سره کوي؟ دی خو عام بیا چغې وباسي، د دې نه ځان خلاصوي چې مونږ تعین شرعي نه کوو، مونږ خو هم عرفي کوو. د دې تاسو ته زه هغه یو حواله به د سکرین باندې به هغه هم تاسو ته راشي. دا حواله چې دی نه هغه د دې د نور العرفان مولانا احمد رضا خان بریلوي او مفتی احمد یار خان نعیمي د هغوی ترجمه او حاشیه ده. په هغې کې چې دی نه هغه د سورې بقرې آیت نه دغه آیت دی چې ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لاولنا واخرنا. په دې کې چې دی نه هغه استدلال ذکر کوي. نو په حاشیه باندې چې دی نه هغه له پاسه لیکي اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور کی ولادت کے دن کو عید میلاد منانا سنت پیغمبر سے ثابت ہے، کیونکہ حضور پر نور کی ولادت مائدہ سے بڑی نعمت ہے، نیز اس سے نعمتوں کی تاریخ منانا انہیں بڑا متبرک دن کہنا جائز بلکہ سنت نبی ہے. تقرر اور تعین بھی سنت ہے، تقرر اور تعین بھی سنت ہے. دغه ټکو ته چې دی نه هغه پکې غوږ کېدی، دوی وایي چې دا تقرر او دا تعین چې خاص په دغه باره تاریخ باندې کوي، دغه چې دی نه هغه هم څه دی، دا سنت دی، دغه تعین د دي دې ته هغه دی د سنت هغه نسبت کوي. نو تقرر او تعین ته هغه دی سنت وایي. بیا د دې نه علاوه چې نور څومره راشي، ګوره یو خو دغه شو، نو دا تعین شرعي شو. یو دی چې څومره ګوره دی چې کوي په دې باندې څومره دلایل دی پیش کوي او دې ته دې څه وایي جشن عید میلاد النبي، یعنې د نبی علیه السلام د میلاد ورځ مناوهل او دې ته دې مستحب وایي. نو دا تعین شرعي شو که نه شو؟ چې یو طرف ته ګوره د نبی علیه السلام د میلاد ورځ، نو دوی وایي دا مونږ په یوازې په 12 ربیع الاول نه کوو، په نور یې هم کوو. نو دلته کې دی په څه مناوئ؟ د نبی علیه السلام د میلاد د پیدایش په ورځ باندې
په 12 ربیع الاول د پاره مناوي بیا چې دنه هغه د ځان بچ کول د پاره کله چې دنه هغه په 15 ربیع الاول مناو کی کله په 20 مناو کی کله چې دنه په ربیع الثانی کې صرف او صرف د ځان بچ کول یا عام یو مجلس بیا هغه چې دنه هغه جشن عید میلاد النبی نوم چې دنه هغه ور کې صرف د دې لپاره چې خلک په باندې هغه اعتراض نه کوي چې تاسو تعین شرعي کوي نور دي چې دا نوم یې خودلې دي او د 12 ربیع الاول په خپل مال دلی چې دی په 12 ربیع الاول باندې هغه کړی دی میلادونه او دسی هیڅ یو 12 ربیع الاول به د دین نه پاتې شوی چې دی ټول په دې نه هغه نه کوي د دې بایکاټ وکړي چې بس په 12 ربیع الاول باندې روان کال نه کو روان کال به چې دنه هغه په بل تاریخ باندې میلاد کو بي دي په 12 ربیع الاول هم کوي او بیا وروسته چې دنه هغه هم کوي مخکې هم کوي نو دا 12 ربیع الاول د دې تعین دی بل او د دې په کتابونو کې هغه دیتا هغه لیکلي هم دی او د دې چې څومره دلایل دي هغه هم د 12 ربیع الاول د پاره دي چې دومره دلایل په پیش کینو بیا څنګه تختی چې دا تعین شرعي نه بلکې عرفي دی مونږ چې اجتماعګان کو باغې خو مونږ دلایل نه پیش کوو چې دا بس په دقیقه 9 نومبر په 10 نومبر باندې هغه لازمي دي او بیا چې دینه هغه نه کیږي نو خو دغه نه وایو تاسو کې په 10 نومبر باندې کوي که په 10 نه کوي چې په اکتوبر کې په دسمبر کې دی وکي په جنوري کې فروری کې دا خو هغه لازم کړی نه دي خو بلکې بس یو انتظامی امر دی چې کله هغه وکړل دا هغه چې دنه هغه یو ترتیب جوړ کی چې خلک دغه ورزوله هغه راځم شي بهرحال په دین کې هغه داسې تعین کول د هغې څه حیثیت دی په دې باندې چې دنه هغه نن احادیث پیش کوم سبا له به انشاءالله اقوال د علماو هغه ذکر کوم نننی کلیپ کې هغه احادیث پیش کیږي اولنی حدیث دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل ان نبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نه روایت قال لا تختص ليله الجمعه تاسو د جمعې شپه مخاص کوي بقيام بين الليالي ودریدو د شپو کې ولا تختص يوم الجمعه بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصوم احدكم ګوره وای په تاسو کې د یو کس د جمعې شپه د قیام د پاره خاص کوي نو دغه رنګ د جمعې ورځ دی د روزې د پاره خاص کوي نو یو کس داسې دی دغه روزې را روانې دي او د جمعې ورځ پکې راغله بیا څه خبرې نشته خو داسې دی نه کوي چې دی وایي چې بس یاره د جمعې د ورځې فضیلت زیات دی لهذا د جمعې په شپه باندې د قیام کوي دی چې دی نه هغه د عبادات کوي او دغه رنګ د جمعې په ورځ باندې د خاص روزو نیسي چې دا ورځ هغه غوره ده نو دغه تخصیص دی هغه نه کوي ګوره شریعت مونږ ته یو څیز عام پرېښودلی دی د هغې د یو ځای سره د یو وخت سره هغه خاص کول دقه ته چې دی نه هغه تعین شرعي ویلی شي او دغه بدعت دی بل حدیث کې راځي دا حدیث چې دی نه هغه د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی فرمایي دی چې دی نه هغه د دا گذر او تیرېدل چې دنه هغه په یو جومات باندې وشول په هغه جومات کې څه کسان ناسو هغوی ذکر کوو اجتماعي طور راجمع شوو ذکر یې کوو په زوره باندې جهرن راجمع شوو اجتماعي هغو ذکر کوو او څه ذکر یې کوو سل پیر دا یو کس ورته لګیا او دا ورته ترغیب ورکوو چې تاسو هغه ذکر کوئ سل پیرې هغه الله اکبر وایې دغه رنګ چې دنه هغه سل پیرې لا اله الا الله او سل پیرې چې دنه هغه سبحان الله دا چې دنه هغه وایي بیا به دې طرف باندې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او دغه څیزونه په کاڼو باندې شمارل نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به دې طرف تېرېدو نو دا ورته وفرمیل قال فعدوا من سیئاتکم خپل ګناهونه هغه شمار کوي فانا ضامن زه ضامن یم ستاسو ذمهوار یم ان لا یضیع من حسناتکم شیء ستاسو د نیکیانو بس نه کمیږي ویحکم یا امة محمد هلاک شئ اے د نبی علیہ السلام امتا ما اسرع هلاکتکم تادی چې دنه هغه په تادی سره تاسو ته هلاکت راغی ته تادی سره تاسو په هلاکت کې پرېوتلې هؤلاء صحابة بینکم دا صحابه ستاسو په منځ کې موجود دي متوافرون وهذا ثيابه نو ډیر صحابه په تاسو کې موجود دي او د نبی علیہ السلام کپړې هغه هم موجود دي هغه لا زړې شوي نه دي او د نبی علیہ السلام لوښي هغه لا مات شوي نه دي مطلب زمانه ډیره قریب ده د نبی علیہ السلام او بیا وروسته فرمایي او مفتحي باب ضلالت او تاسو چې دی نه هغه څه وکړل د ضلالت د ګمراهۍ دروازې هغه کولاو کړئ چې تاسو یو داسې اجتماعي شکل کې یو شکل صورت یو هغه له ورکو د ذکر و اذکار لره ګوره نبی علیہ السلام د سبحان الله الحمدلله الله اکبر دې فضایل ذکر کړي دي خو دې چې ولې یو نوی شکل ورکو ابن مسعود رضی الله عنه په دغې باندې چې دنه هغه رد کوي چې د تاسو چې په کوم شکل صورت کې راجمع شوي په کوم ترتیب باندې هغه د دې ذکر کوئ دغه چې دن د نبی علیه السلام نه منقول نه دی او دا ضلالت او ګمراهي ده او بل ځای کې بس ورپسې نو دا دارمي روایت دی او بل روایت چې دنه هغه مجالس ابرار کې ذکر کوي هم دغه روایت په بل دغه ذکر کوي انا عبدالله ابن مسعود فوالذي لا اله الا غیره
زما دي قسم د هغه ذات باندې چې د هغه نه علاوه بل اله نشته. لقد جئتم ببدعه ظلما، تاسو په یو تور تیارا بدعت باندې هغه راتله کړي دي، تک تور. او لقد فقتم على اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، یا تاسو چې دین هغه د نبی علیه السلام صحابه هغه ورکړي دي، یعنی تاسو چې دین هغه ونه موندل، تاسو نه ختم شول، نو تاسو چې دین هغه یو بدعت هغه ایجاد کو. خو بهرحال دلته چې دین هغه څه کوي، د ذکر باندې رد نه کوي. دي چې کوم حلقه جوړه کړې وه، یو نوی څیز په دې کې ځان له ایجاد کړی، په هغې باندې چې دی نه هغه رد کوي. د دې معلومه شوه چې په شریعت کې د یو څیز دا خو ګوره عام ذکر و، دې پکې تعین وکړو او هغې مقید کو. نو داسې یو کار چې هغه عام وي، هغه د یو خبرې سره مقید کول، لکه دې چې دی نه هغه د میلاد کوي، دا د بار ربیع الاول سره هغه متعین کوي، خاص کوي، نو دغه چې دی نه هغه په دې سره بدعت ګرځېږي. دغه رنګې چې دی نه هغه بل روایت کې راځي، بزازیه دغه روایت هغه نقل کړی دی، او دغه رنګ شامی کې هم دغه روایت دی، جلد نمبر 2 صفحه نمبر 350. عن فتاوى قاضي خان القاضي انه حرام، دا ذکر بالجهر په باره کې هغه ذکر کوي انه حرام، چې دا حرام دی. لما صح عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه انه اخرج جماعه من المسجد، د یو جماعت څخه خلک هغه د جماعت نه ویستلی وو، یهللون و یصلون علی النبی صلی الله علیه وسلم جهرا، دي چې دی نه هغه تسبیح تعلیل وي او په نبی علیه السلام باندې درود شریف جهرا په زوره باندې. وقال لهم، او دې ته یې وویې وما اراکم الا مبتدعین، زه تاسو نه ینم مګر تاسو څه بدعتیان یې، مبتدعین بدعتیان یې، تاسو چې دی نه هغه زه بدعتیان ینم، د جومات نه چې دی نه هغه وځئ. نو دی په څه باندې ویستل؟ ګوره دی په دې ونه ویستل چې څوک ذکر کوي، څوک چې دی نه هغه به نبی علیه السلام درود وایي، دې باندې نه دي ویستلي، بلکې دې چې کوم جهر کوو یو خاص شکل و صورت یې وله ورکړی، د ځان نه په دین اسلام کې هغه طریقه ایجاد کړی او په هغې باندې د جومات نه هغه وویستل. دغه رنګې دا روایت چې دی نه هغه د دوی مشهور مولوي عبدالسمیع هغه هم نقل کړی دی، هغه وایي او دې ته روایت هغه صحیح وایي الجهر بالذکر حرام وقد صح عن ابن مسعود، صحیح روایت د ابن مسعود نه هغه نقل شوی دی انه سمع قوما، چې د یو قوم په باره کې واورېدل، اجتمعوا فی مسجد، چې هغو راجمع شوي وو په یو جومات کې، یهللون و یصلون علیه الصلاة والسلام جهرا، په نبی علیه السلام باندې درود شریف او دغه رنګې تسبیح تعلیلي وې په جهر. فراح الیهم، دې ته راغه وقال، او دې ته یې وویې ما عاهدوا ذلک علی عهده علیه الصلاة والسلام. ګوره دلیل څه پیش کو، ما عاهدوا ذلک علی عهده، ګوره تاسو چې کوم کار کوئ دا کار د نبی علیه السلام په دور کې نه و، په دې باندې چې د دلیل دا پیش کوي. وما اراکم الا مبتدعین، او زه تاسو نه یم مګر تاسو بدعتیان یې. فما زال یذکر ذلک حتی اخرجهم من المسجد، دا تذکرې کوله تر دې چې د جومات نه یې ویستل. د انوار ساطعه کې هم دغه روایت هغه نقل کړی دی. دغه رنګې دریم نمبر حدیث عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه هغه ناست دی. نو امام مجاهد رحمه الله هغه فرمایي چې عروه ابن زبیر او زه موږ دواړه جومات ته داخل شو، مسجد نبوي ته. عبدالله بن عمر رضی الله عنه، فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجره عائشه، عائشه رضی الله تعالی عنها د حجرې سره عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه ناست دی. والناس يصلون الضحى، او خلکو د چاشت د ساخ منځ کوو فی المسجد په جومات کې. فسألناه عن صلاتهم، نو موږ د عبدالله بن عمر رضی الله عنه تپوس وکړو د مانځه په باره کې چې دا دې څه کوي، دا خلک چې راجمع شوي دي د دې په باره کې دا څنګه دی دا کار. فقال نو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل بدعت، دا بدعت دی. بخاری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 238 او دغه رنګ مسلم جلد نمبر 1 صفحه نمبر 409. د دې مسلم په شرح کې نووي شرح مسلم جلد نمبر 1 صفحه نمبر 409 کې هغه د دې حدیث تحت لاندې هغه لیکي مراده د دې مطلب دا دی ان اظهارها فی المسجد، د دې خلکو اظهار یعنی ظاهرېدل او د دې منځ هغه اظهار کول والاجتماع او راجمع کېدل لها د دې منځ لپاره هو بدعت، دا بدعت دی. لا ان صلاة الضحى بدعت، د چاشت منځ چې دی که نو د ساخته دا بدعت نه دی، بلکې د دې دا راجمع کېدل او جومات ته راتلل، د دې اظهار کول، د اجتماع کول، دقه چې دی نه هغه بدعت دی. لکه ګوره د دې مولوي عبدالسمیع هغه دغه مغالطه خپل عوامو له ورکوي چې دلته کې صلات الضحى ته هغې بدعت ویلی او دا د ابن عمر په نسبت باندې بدعت حسنه و.
دلته کې صلات الضحى ته نه دی ویلی بلکې د اجتماع ته چې دی نه هغه څه ویلی دی بدعت ویلی دی او بدعت چې مطلق ذکر شي د هغې نه مراد بدعت سیئه وي حسنه نه وي او دلته مطلق ذکر شوی دی. دلته غرنګې بل روایت حدیث نمبر 4 د نافع روایت دی دی وایي ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر یو سړی و د ابن عمر رضی الله تعالی عنه په خوا کې هغه پرنجی وکړو فقال الحمد لله والسلام علی رسول الله. نو دې سړي وسوي الحمد لله والسلام علی رسول الله دای د پرنجي په جواب کې هغه وي. فقال ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وي وانا اقول الحمد لله والسلام علی رسول الله. زه هم دا منم چې الحمد لله والسلام علی رسول الله دا زه منم د دین انکار نه کوم وليس وس دلیل څه پیش کړي دلیل ته وکړي وليس هكذا علمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته نبی سلام تک رنګ تعلیم نه راکړی دا ته چې څنګه وي علمنا مونږ ته تعلیم راکړی دی ان نقول دا چې مونږ وایو الحمد لله علی کل حال مونږ ته نبی سلام دا تعلیم راکړی چې کله پرنجي وکړي الحمد لله علی کل حال به وایي. ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 98. ګوره په دې کې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دلیل پیش کړي چې مونږ ته نبی سلام تعلیم څنګه راکړی دی او تا چې کوم وې دغه نبی سلام ته تعلیم نه درکړای د دې نه دا معلومه شو ګوره د نبی سلام د تعلیماتو نه خلاف کول چې نبی سلام د یو سیس تعلیم نه ورکړای او یو انساني کوي نو اوس کدی دا وی چې یار من خو نه دراغلی نو د دې روایت سره بس کوي ابن عمر ورته بیا ولې رد پکاو من خو نه دراغلی خو نبی سلام تعلیم ورکړو چې کله څوک پرنجي وکي الحمدلله علی کل حال دی وي والسلام علی رسول الله د دې من خو نه راغلی بیا هم ابن عمر رضی الله عنه سوکو رد پی وکړو ولې ځکه صحیح ورته ووی چې مونږ ته نبی سلام دغه شان تعلیم نه دی راکړی څنګه چې تاسو ووی. او بل دا چې دغه کس هغه السلام علی رسول الله دا منه خو نو خو ده چې دی نه هغه څه وکړو تعین د پرنجي سره دلته وکړو نو دلته کې د تعین د پرنجي سره د خپل طرف نه هغه وکړو ابن عمر رضی پې رد وکړو دغه رنګې دي که تعین د 12 ربیع سره کوي دغه رد په دې باندې هغه راځي. بل حدیث نمبر 5 سالم بن عبید هغه روایت کوي چې یو کس چې دی نه هغه د ده خواته یو کس راغی او هغه کس پرنجی وکړو فقال نو هغه کس وی السلام علیکم هغه د پرنجی چې وکړو جدای وی السلام علیکم فقال له سالم نو سالم ورته جواب ورکړو وعلیک وعلى امک استا پتا او ستا په مور دي سلام وي فكأن الرجل وجد في نفسه گویا کې د سړي په خپل زړه کې هغه خفګان بیا موند یعنې سړی په دې باندې خفه شو په دې خبره فقال نو سالم ورته وویې اما انی هر چې زه یم لم اقل ما نه دی ویلي الا مګر ما قال النبي صلی الله علیه وسلم کوم چې نبی علیه السلام څه ویلي هغه ما ویلي دي. ترمذي شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 98 مطلب نبی علیه السلام ته شان جواب ورکړی وکړه دغه جواب ما ځکه درکو یعنی مطلب دا دی چې نبی علیه السلام تعلیم خدا نه دی چې السلام علیکم د نبی علیه السلام تعلیم خدا دی الحمدلله علی کل حال د پرنجي په جواب کې نو ته هغه تعلیم بدل کو د ځان چې دی نه هغه دی بل ټکی ایجاد کو هغه د پرنجي په جواب کې وي نو السلام علیکم دا څه بده خبره خونده یا السلام علیکم دا بده خبره ده السلام علی رسول الله دا بده خبره خونده خو دلته کې زه غلط کو تعینی په دې کې هغه غلط وکړو د دې وجې نه هغه منع وکړی شو. حدیث نمبر 6 امام مجاهد رحمه الله هغه فرمایي چې یو پیر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه سره زه لاړم یو جومات ته د مانځه لپاره اذان شوی و نو دا مونځ لا نه و شوی او اذان شوی د دې په دې منځ کې چې دی نه هغه یو سړي تصویب وکړو تصویب مطلب خلک یې مانځه طرف ته رابلل الصلاه مانځه له راځئ مانځه له راځئ نو یو سړي خلک مانځه له راوبلل نو ابن عمر رضی الله تعالی عنه جواب ورکړو چې ته خو لیونی نه یې ستا په اذان کې چې کوم دعوت و حی علی الصلاه حی علی الفلاح هغه کافي او پوره نه نو بیا ابن عمر رضی الله عنه امام مجاهد رحمه الله ته د شاګرد ودته وې اخرج بنا وباسه مونږ لره فإن هذه بدعة دا بدعت ابو داود شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 79 بل روایت کې اگر راځي ترمذی شریف اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه ما د دې بدعتي د خوانه وباسه او هغه جمعات کې مسلم ونه قوت او هغه جمعات دومره چې دنه هغه بدعت نه هغه لري اوسېدل. ګوره دغه کس په دین اسلام کې د ځان نه یو خبره داخله کړله د هغې منع نه وه راغلې خو ده پکې د ځان نه داخله کړه د نبي علیه السلام تعلیمات نه او ده چې دی نه هغه
خلق مانزه طرف ته رابلل. نو لہذا د دې وجنه ابن عمر دنو د بدعتي وي. بل حدیث نمبر 7 امام نووي شرح مهذب کې هم د روایت اگر نقل کې د علي رضی الله عنه په باره کې رویه روایت کړی شوی ان علي رضی الله تعالی عنه را مؤذنا یو مؤذن ولیدو یسوي فی العشاء چې د تصویب کو د ماسوتن په مانځ کې فقال منو پس دوی اخرجوا هذا المبتدع من المسجد دغه بدعتي د جمعات نه وباسي وان ابن عمر مثله د ابن عمر نه هم تک شانتي روایت اغه نقل لې. دغه رنګ حدیث نمبر 8 علي رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي ان رجلا يوم العيد یو سړی د اختر په ورځ باندې اراده وکړه اي يصلي قبل صلاه العيد دا چې د اختر د مانځ نه مخکې هغه مونځ وکړي فنهاه علي رضی الله منع کو فقال الرجل يا امير المؤمنين اني اعلم ان الله تعالى لا يعذب ما ته پته چې الله پاک ما ته په مانځ باندې هغه ثواب د عذاب نه راکړي فقال علي واني اعلم ما ته هم پته چې او ما ته خدا پته لا يصيب على فعل الله پاک په دې یو کار باندې ثواب نه ورکړي حتى يفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې نبی علیہ السلام نه کړی او يحث عليه یا پی نبی علیہ السلام چاته راغی ترغیب نه ورکړي فتكون صلاتك عبثا نستا منز بعبس شي والعبث حرام او عبث کار هغه حرام وي فلعله تعالی يعذبك به نو شاید چې په دې باندې تا الله پاک عذاب درکې بیا ولې لمخالفتك لرسوله صلی الله علیه وسلم ځکه ستا د مخالفت د وجنه چې تا مخالفت د نبی علیہ السلام نه وکړو. نو اوس ګوره دي چې کم میلاد کوي دا نبی علیہ السلام کړی دي د نبی علیہ السلام هغه مخالفت کوي د صحابه مخالفت کوي نو دی به هم د دغه تحت چې دنه هغه داخليږي. دغه رنګ حدیث نمبر 9 سعید بن مسیب هغه سره د رنګ هغه مسله مخې تراغلی و چې یو کس چې دنه هغه د مازیګر د مانځنه پس به هغه اکثر 2 رکعاته مونځ کوو. نو یو ورځ سعید بن مسیب نه تاسو وکړو یا ابا محمد ايعذبني الله على الصلاه آیا الله پاک په ماته په مانځ باندې عذاب راکړي؟ قال نو سعید بن مسیب ورته لا تا ته الله پاک په مانځ عذاب نه درکوي ولکن يعذبك بخلاف السنه الله پاک پتا ته د نبی علیہ السلام په مخالفت د سنت په مخالفت باندې هغه عذاب درکوي. نو دې ته هم موږ د قرنګو ساز دا کار خلاف سنت نبی علیہ السلام دا نه دی کړی. تاسو عبادت ګڼئ خاص په دغه ورځ باندې هغه عبادت ګڼئ بلکې سنت هغه ګڼئ مستحب ګڼئ بلکې فرض هغه ګڼئ خاص په دغه ورځ باندې او نبی علیہ السلام چې دی نه هغه دا نه دی کړی نه صحابه کړی دی نه تابعین تبع تابعین کړی دی. نو دغه روایت تحت هغه تاسو هم دغه وعید لاندې داخلي. حدیث نمبر 10 عثمان بن ابي العاص دې چې دی نه هغه یو ورځ چا د ماشوم د سنتېدو هغه پروګرام و هغې ته چې دی نه هغه دی راوغوښتلو چې ته هم راشه نو د منع وکړه زه نه درځم. دلیل څه پیش کوي؟ دلیل دا پیش کوي چې د نبی علیہ السلام په دور کې به مونږ د ختنو پروګرام ته او دعوت مونږ ته به دعوت د هغې په باره کې نشو راکولی. ماشوم به سنت کړی شو چاته به چا دعوت نه ورکوو چې تاسو راشئ یو پروګرام دی وراشئ. نو مونږ د دې وجې نه مونږ چا به نه بللو په هغه وخت کې او نه چې دی نه هغه مونږ به دې له تلو لهذا زه هغه نشم درتللی. ګوره د نبی علیہ السلام په دور کې صرف یو دعوت له هغه تلل هغه نو ثابت. نو بیا صحابي هغه د دین منع کوي چې زه ستاسو دعوت لی نشم درتللی ځکه د نبی علیہ السلام په دور کې نه. ګوره هغه د دې د نبی علیہ السلام د دور څومره لحاظ ساتي چې د نبی علیہ السلام په دور کې یو کار نو نو لہذا مونږ یې هم نه کوو. اوس نن سباني مبتدعین دی خو دا نه ګوري چې د نبی علیہ السلام په دور کې دا کار و که نه و بس وایي یاره مونږ یې کوو دا زمونږ د خېټو سوال دی زمونږ خېټې به بس ډکېږي دا زمونږ د عزت سوال دی زمونږ عزت چې دی نه هغه خرابېږي. دې ته نه ګوري چې دین اسلام په دې باره کې څه وایي. اوس داسې یو دلیل هغه دې ځان له جوړئ چې بس یاره ستاسو اجتماع هغه کېږي لهذا زمونږ چې دی نه هغه دی میلاد وشي. نو په میلاد او په اجتماع کې هغه د ځمکې اسمان چې دی نه هغه فرق دی. مخې ته مزید نور اقوال هغه به انشاءالله ذکر کوو سباني کلیپ کې. آخر دعوانا